مونږ وایو کنه رمضان المبارک کې مونږ د الله رب العالمین ډېر نعمتونه دي نو خوراک او د اسکاک تپوس مکوا هر شاته مهیا دي خدا رمضان المبارک په دغه میاشت کې زما او ستا فکر آخرت څومره دی د صحابه کرامو زندگی ته وګوره عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روجه دا او دا افطاره په ټیم کې د روزماتي په ټیم کې په دسترخوان باندې ناشته او دا هغه وخت په مناسبت طعام خوراک تیار کړی شوی پروت دی ټول ورځ د لوګي په حالت کې او بیا د صحابه کرامو ناغي معمول د سحره او د پېشمنی زما اوس دا پشان دي د ډېر خوراک نو اوغي خو بس کړي او سودانی کجوري به وغړلې او روزه به ونیوله زکه د روزه په غرضو په مقاصدو کې خدام دي په فائدو کې چې دا د لوګي احساس وشي چې یو فقیر او غریب سړي باندې لوګي دې په کم تکلیف باندې هغه د صحابه کرامو معمولی خوراک او بیا د روزماتي په ټیم کې معمولی طعام تیار په دسترخوان باندې پروت دی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی وہی پمون کے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم وقت تیر کرے دے او خپل زندگی د دنیا ختم کړه د دنیا نه رخصت شو وی زمانہ بهترین انسانو او چې کله وفات شو نو داسې د فقر ژوند دی داسې د غربت دورو چې داغه د کفن د پاره صرف یو صادرو چې سر به ولا پټ کو نو خپې به ښکار شوي او خپې به ولا پټ کړي نو سر به ښکار شو صرف یو کفن یو صادر دی او حمزه رضی اللہ عنہ په مونږ کې ژوندۍ تیر کړې ده اغم زمانہ بهترو دنیا نه رخصت شو او یو مونږ یو درستخان ته وکتل و یو مونږ یو چې موږ د پاره دنیا فراغه کړې شو موږ د دنیا هر قسم سیز میلاو شو خوراکونه میلاو شو لباس میلاو شو او بیا په جړا شو وای دومره اوجړل چې صرف روزمات وشو او چې کوم خوراک تیار شو هغه درستخان او پلیټ ډک پډک اوچت کړي شو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صرف روزمات وکړو خوراک او اسکاکله نړۍ مو نړل حالان کې داغي سحری او پېشمنه هغه معمولی ټول ورځ د لوګي په حالت کې د ورځې د دین اسلام د پاره قرباني ورکولو عبادتونه کولو او بیا د روزماتي په ټیم کې آخرت یاد دی الله رب العالمین یاد دی او فکر آخرت دی مونږ تاسو د دنیا په اشیاء چې نظر واچو زمنګ نه آخرت ایری من الله رب العالمین ایری من دین اسلام او دینی تقاضیم ایری من بیا صرف په دنیا کې منهمک یو د دې وجنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ د حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خواته ورلی حضرت جابر رضی اللہ عنہ مختا وغا زوړندوا ځان له په خوله سره کوله عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته فرمای اے جابر رضی اللہ عنہ دا سری حضرت جابر رضی اللہ عنہ ته فرمای حضرت زما وخت تزړو شو نزال میں واغستا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته فرمای اے جابر رضی اللہ عنہ فکلوا مشتهیتا اشتریتا ارا غسیس چې ساړو ته وشي نو ځان لوالي درلو هر یو اشتها به پوره کې او بیا وته عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایل وای آیت دا الله رب العالمین اعلان قران کریم کې نه دی اوریدلی یوم یورد الذین کفروا علی النار د قیامت پر ورځ چې کافران په جهنم باندې پیش کړي شي الله رب العالمین بو ته فرمای اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها کافرانو ته الله فرمای چې تاسو خپل خوشاله
دړه چاهتونه تاسو په دنیا کې ختم کړی دي، هغه باندې تاسو په دنیا کې फायदा غسته ده، په آخرت کې تاسو هیڅ بدل نشتا. نو عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمای چې تاسو له او غواړي او بس هغه پوره کې، نو دې اعلان ته خیال نه دی. دغه وجوا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا پدرستخان باندې خفه خوراکونه چرته دلی شوی دي، او کچرته په یو مجلس کې به حاضر کړی شو، عمر فاروق رضی الله عنه هغه د مجلس د هغه درستخان نه لري کړی دي. ولې ما سره فکر دی اسنه چې الله رب العالمین راتا په ورځ د قیامت دغه اعلان وکي ک تاسو زما عبادت کړئ، ک تاسو جهادونه کړی دي، ک روزیم دی ولې دي او قربانیم ور کړی دي، نو ما تاسو له خوراک در کړی دي، ما تاسو له لباس در کړی دي، تاسو ته ما خو سیدل در کړی دي، تاسو ته ما دادا نعمتونه در کړی دي. عمر فاروق رضی الله عنه وې دغه اعلان نه یریګم د دې فکر دی را سره. نو ګور صحابه کرام چې د لوګي او د تندې ژوندۍ تیروله، لکه یو موقع باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د کور نه تشریف راوړو بهر، ابو بکر صدیق رضی الله عنه را روان دي، یو بل سره ملاقات شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمای حضرت دې ټیم کې ولې وروته؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمای سورۃ شوی چې ما خوراک نه دی کړی، د لوګي د وجه نه د کور نه بهر وروته. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمای حضرت زمام سورۃ شوی ما خوراک نه دی کړی، زم د لوګي د وجه بهر وروته. دغه ساعت کې عمر فاروق رضی الله عنه د کور نه روان دي چې دا غینه معلومات وکړي شو، اغیم سورج خوراک نه دی کړي، د لوګي د وجه د کور نه بهر نه وته. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک او دغه دو صحابه کرام، د یو صحابي رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړو، داغه په باغ کې کېناست، هغه په کور کې طعام خوراک تیارو او دوی ته تازه کجوري کې خو دی چې کله دا کجوري دوی وخوړلې، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمائے مل تسالن یومئذ عن النعیم، ابا خامخاس تاسو نه د دې نعمتونو مبارک ته پوښ کیږي. عمر فاروق رضی الله عنه هغه غونچک راوغستو او داسې په تیز باندې د ځمکې ترويشت د الله پیغمبره دې مبارک هم ته پوښ کیږي. سورج موږ لغته رکړه دا غي تکلیف د وجه نه چې زمونږ برداشت ختم شو، د کور نه بهر ووتلو او بیا مونږ ته په پردي باغ کې د خوراک لګي کجوري میلاو شوي او دې باره کې هم نه تپوس کیږي. دا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د صحابه کرامو دغه تربیت زما استاد تربیت په بنیاد کوي چې د دنیا د هر نعمت متعلق په تپوس کیږي، نو په دنیا کې چې څومره ته منهمک او استامخه د دنیا شي ناراضي، آخرت مې روا.